د غیبت څلور صورت دي څلورو په یو صورت کې غیبت چې دی هغه کفر دی په دویم صورت کې چې دی غیبت هغه نفاق دی نفاق په دریم صورت کې غیبت چې دی هغه معصیت او ګناه ده او په څلورم صورت کې چې دی غیبت مباح دی دا څلور صورت چې دی تاسو یاد کې ښه یو صورت کې کفر دی یو صورت کې دویم صورت کې چې دی غیبت نفاق دی په دریم صورت کې غیبت معصیت او ګناه ده او په څلورم صورت کې غیبت چې دی هغه څه دی مباح دی دا څلور وسره بیانوم چې تاسو لږ پوه شئ چې د دې تفصیل څه دی ګوره په کوم صورت کې چې غیبت هغه کفر دی هغه دا صورت دی کنه چې کله یو کس راولګي او هغه د چا غیبت بیانې چا پسې خبرې کوي نو دغه کس ته یو کس وایي چې یاره دا غیبت مه کوه دا غیبت ګناه ده الله تعالی پې هم خفه کېږي او الله تعالی دا حرام کړی دی نو دا کس ورته وایي دا څوک چې غیبت کوي دی ورته وایي هسې حرام کړی دی نه دی حرام کړی ولې زه خو څه دروغ خو نه یم زه خو ریښه خبره کومه یعنی دی د الله تعالی چې یو شی حرام شوی دی او دی د الله تعالی د حرام شوي شي ته چې دی هغه حلال وي نو دغه صورت چې دی هغه د کفر صورت دی دغه صورت د څه صورت دی د کفر صورت دی دویم صورت د نفاق دی د نفاق صورت دا دی د غیبت د نفاق صورت دا دی چې اوس یو کس راولګېدو د چا په باره کې غیبت وکړو خو نوم یې وانغستو د چا غیبت چې بیان کو خو نوم یې وانغستو خو دا کم کس چې مخاطب دی یعنی دا چاته چې غیبت کوي د چا په باره کې چې چاته غیبت کوي دغه مخاطب کس غورې په دغه کې پوه شي چې یاره دی چې دا کم د چا په باره کې خبرې کوي دا د پلانکې کس یادوي خو دا څوک چې غیبت کوي که نه دی وایي دا مړه دا خو زه خو د غیبت نه بچ شم ځکه چې ما خو نوم نه دی اخیستی که نه نو غوریا ساته ځکه چې مخاطب په پوه شو که نه نو دا صورت نفاق دی دا صورت څه دی دا نفاق دی دریم صورت د غیبت هغه چې دی معصیت او ګناه ده هغه دا صورت دی د معصیت دا صورت دی چې کله یو کس راولګېدو او د چا غیبت بیان کو نو د نوم واغستلو ښه د چا غیبت بیان کو د باکې د نوم واغستلو چې غفار دی او مړه دی داسې دی او دی داسې دی نو دغه صورت کې دا بیا معصیت دی خو یاد ساته دا چا چې غیبت وکړو که نه چې د عقیدې چې دا غیبت ګناه ده او په دې باندې به الله خفه کېږي نو بس د باندې خو بیا توبه لازم ده که نه توبه دی وبسي الله به بیا معاف کړي خو دغه صورت چې یو کس راولګېدو د چا غیبت بیان کو نوم یې واغستلو نو بس دغه صورت بیا معصیت دی دی به الله تعالی نه توبه وبسي څلورم صورت د غیبت هغه مباح دی هغه دا دی که نه چې یو فاسق او فاجر دی د هغې فسق او فجور ته بیان کړي یا یو صاحب بدعت کس دی هغه بدعات او رسوماتو کې مبتلا دی او ته راولګېده د هغه بدعات او رسومات ته بیان کې چاته نو دا مباح دی بلکې علما فرمایي دا خو دغه دی بلکې مستحب دی بلکې الله تعالی په دته اجر درکوي ځکه چې حدیث کې راځي هوک پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و تاسو د یو فاسق او د یو فاجر اعلانیه ګناه چې څوک کوي و د هغې هغه فسق او فجور او د صاحب بدعت خلکو د هغې د بدعات او رسومات د خلکو د حفاظت د وجې بیانوي چې خلک ته بیا ځان ساتي نو په دې وجه نو ګوره دا څلور صورت دي دا څو صورت دي څلور صورت دي چې په یو صورت کې غیبت چې دی هغه کفر دی په دویم صورت کې هغه نفاق دی دریم صورت چې دی هغه معصیت دی او څلورم صورت هغه مباح دی بلکې باقي د مستحب دی چې بیان یې کا